لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وی اللهم صل علی سیدنا وبارک وسلم تسلیما. لما ډیرو محترم مسلمانانو، بیانونه او خصوصا د امیر محترم قاری زین الله سے بیان تاسو اوریدو او دارنګ د نور علماو بیانونه تاسو اوریدو او دا اخیری درې سورتونه پاتې دي چې دې کې د سم ماشومانو چې دې پنا ناظره باندې او د بعضې ماشومانو چې دې دا په ترجمه باندې ختمونه دي. د دې درې سورتونو چې دې ترجمه درته ویم او انشاءالله بیا به دعا کوو مونځ به کوو. نو دا اولنۍ سورت موږ چې کوم تلاوت وکړو د دې نوم سوره اخلاص دی. قرآن مجید کی یو سلسوال سورتونه دي او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حضرت ابی ابن کعب ته وی دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم صحابي دی. وی د چې د جمعات نو وزم نو ان شاء الله تا ته من ټول نه لوی صورت وخی. حضرت ابی ابن کعب رسول الله سره روان دي چې د پیدار زیل لاړ وی دا الله رسول تعالی زبتا ته لوی صورت وخیم او قرآن کې د ټولو نه لوی صورت کم دی. حبیب پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمای ابی سوره اخلاص د ټولو نه لوی صورت دی. نو سوره اخلاص چې د آیاتونو په لحاظ سره نا دومره غټ صورت نه دی، د الفاظو په لحاظ سره دومره غټ صورت نه دی. خو دې کې چې کما معنا او کم مطلب خدای پاک بیان کړی دی نه رسول الله وی دا د قرآن مجید د لوی سورتونو نه دی. څومره لوی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای نا ختم زه ان شاء الله تاسو عوامو د پاره کوم او ساده خبر درته کوم، د مليانو خبر درته نه کوم. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی ایاجز احدکم اذا آوى الى فراشه ان يقرأ ثلث القرآن. وی تاسو دې خبره دا تاسو ته ګرانه ده چې کله تاسو ماسختن د کیزو زیل راشي درېمه حصہ قرآن ولولئ. صحابه کرام دا خو ګرانه ده، د کار څوک پوهېږي چې قرآن 13 سپارې دی او درېمه حصہ 10 سپارې دي، نو 10 سپارې تلاوت خو مشکل دی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی سوره اخلاص چې څوک یو پیرولولي نه الله ولا تدری مې سي د قرآن ثواب ورکړي. نو معنا دا چې درې پیری څوک ولولي نه پوره د قرآن ختم ثواب خدای پاک ورکړي. علما وی کله چې تاسو مقبرو ته لاړ شئ نو سوره اخلاص لولئ. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چې دا لند صورت یاد کې او درې پیرې ولولې مقبره ته تلې پلار دې مړلې نیکه دې مړلې مور دې مړه ده مسلمانان مړې دي او دا درې پیرې دی یو د دې ثواب دې مړو ته وبخنه پورا قرآن د ختم ثواب وس کته وې دا مړی په دمنګ دې ثواب پس پته مدي. زما محترم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وای نامړې چې دې زمنګ دې دعا ته داسې محتاج پروتي لکه یو سړی چې خوړ او سینه او سیلاب اغستې او په دې تمه ګوري چې څوک لاس راکړي او ما آزاد کړي. د دقه شانته کې هر انسان چې دی د خپل ګناونو په سیلاب کې بهیږي او چې کوم انسان د دنیا نه وفات شي نه د عمل چې دی هغه
سلسله بند شوا هکه د اولادي نیک عملی کړي صدقه جاریه کړي یا د عالم او شاګردانی پریخي نو داغه ثواب ته ملاويږي دا وته پته بناس یو عالم لیکلی دی وای دما په یو مقبره باندې تیرې دما نو شپه به راغله نو وای دغه مقبره کې ود شوما خوب می ولید وای د مقبره د خلق می په دې خوب کې ولید دا ټول مړی چې دی دا راجمکیږي او داسې خوراک راځي دی تقسیمي او په خوا کې یو کس مې ولې د غلې ځان ناشته دی خوراک پسینه راځي وې ماته تاسو کچې سیبه تولې دا خلق سے تقسیمي او ځان لا راځي او ته په دغه تقسیم کې نه شریکېږي وی هغه ته وی د ما دې ته ضرورت نشته وی ما وی دا سړي او ستاسو ته ولې ضرورت نشته وی دا ثوابونه دي خلق چې دعاګانې کوي خدای پاک مړی وبخي او خدای پاک جنت الفردوس نصیب کړي دا مسلمانان چې عام انسانانو ته کوم دعاګانې کوي دا هغه ثوابونه دي دا د مړو تر راسي او دا خلق وته محتاج دي نو دوی ته دا میلاويږي ما وستا وته ولې ضرورت نشته وی مال خدای زوی را کړل هغه حافظ دی او پورا قران لولي او ماته داغي ثواب راځي زما ضرورت نشته به دی وی سروځي بعد خاوي بیا مې د دې سړی نه تاسو کو چې تاسو کوم ځای دی وی بازار راته خو په بازار کې گاډي دا مونپلی په خرڅې نیمپلی وته منوای او قران لولي حافظ دی او دا ثواب ما ترا بخي وې دا چې لاړه ما بازار ته واغه ماشوم می ولید چې دا دکان مخې ته گاډي ودر ولید نیمپلی په خرڅې او غلې غلې لګیا دی وې ما دې تاسو کو بچا سوي وې دا قران حافظ ما قران وې ما ویلا سلوي وی پلار می منلې د یتیم پاتې شېما نو ما نور څه وس نه کې خپل پلار په سیدا ثواب بخم وسه زمانہ بعد بیا په لارې تیرې د ملته می بیا شپرانه وی چې بیا می شپراله بیا می خوب ولیدل ټوله مقبره می پکې ولیدل د چې مقبره می ولیدل دا مړی ټول چې نه بیا غس شیس په سیزیا او تقسیمیږي هغه مړی می پکې ویل هغه پکې مولاړلې پلین کې وی ماته تاسو کسه به ته خنن چې پلین کې ولاړې تقسیم ته ولې بیا غوي ته خبر نه دماغه بچو فات شه نه دماغه نیکو غ سلسله بن شي نو زم محتاج